زمون ماشومان ته ځوانانو ته او تدې د پیغلو ته د رسولو کوشش کوي. بنو قابل پروګرام په یو داسې امید سره چې دا د خپلم څنګه چې معاذ به تاسو ته ویل دا د امید نوم دی، دا د پرمختګ نوم دی، دا د خوشحالو نوم دی او یو داسې دور کې چې څنګه خبره وکړه چې پاکستان د دنیا په هغه 5 خوش قسمته ممالک کې شامل دی چې هغه د یوث پاپولیشن پکې د ټول نه سیوا دی. خو دغه یوث پاپولیشن که صحیح طریقې سره تدید صلاحیتونو نه استفاده حاصل کړي شي، تدې پوتنشل چې کوم دی هغه کې مزید نکار پیدا کړي شي او هغه راوبراو شي او دا غي نه بیا هغه ته چینلایز شي، نو زموږ دا امید دی چې دا به د تدید بیروزګاری د خاتمه په دې معاشره کې تدید پازیټیو انګیجمنٹ او د سره سره تدید خپل ځان، تدید خپل کور او بل اخر زموږ استادو د امیدونو مرکز د پاکستان د معاشي ترقی ضامن بوي. بنو قابل کراچي کې لانچ شو، اوس پورې د هغې د 10 نه سیوا بیچز چې کوم دي هغه ګریجویټ شوي دي، لاک نه سیوا د هغې پاس آوټ سټوډنټس دي. په خیبر پختونخوا کې چې کله موږ لانچ کو نو په فرست پیز کې د ډیر اوورولمنګ ریسپانس راغی. 1,65,000 نه سیوا موږ سره د دې نوجوانانو چې کوم دینو رجسټریشن وکړو. دا د دې خبرې اعلان دی چې زموږ نوجوان داسې موقع غواړي، داسې سہولیات غواړي چې هغه صلاحیتونه چې کوم دي هغه ته یو نکار ملاوي شي، هغه مزید سزده کی، هغه اپ سکل شي او د هغې په ذریعه باندې د یونیورسټیو ګریجویټ سټوډنټان دي کالجز کې سبق وي، خو هغې ته مخې ته داسې ماحول نشته، جاب مارکیټ سچوریټډ دی. په دې کې دا پروګرام چې دی 3 منث شارټ کورسز دي، انټرنیشنلی اکریډیټډ دي. د خوشحالۍ خبره ده چې دا صرف د سرټیفیکیټ په نوم باندې یو کاغذ نه دی چې دغه نوجوان یې ترلاسه کړي. مونږه انټرنیشنلی د الارین سره لرنینګ ریسورس نیټورک سره ته د اپلیکیشن کړی دی، زمونږ دا سرټیفیکیټ به د هغې نه سرټیفاید وي چې هغه چېرته بار خپل سکل کلیم کړي نو د دې به څه ورت وي. دې سره سره د دې پروګرام د لوکل اپلیکیشن دپاره او د اکریډیټیشن دپاره مونږ دا اهتمام کړی دی چې دا پروګرام مونږ د KPITB دا غي نوم اپلیټ کړی دی، پلس د اکریډیټیشن یعنی کې د سرټیفیکیشن با د KP بورډ اف ټیکنیکل اینڈ کامرس ایجوکیشن نه هم وي، نو دا د دې ورت دی صرف سرټیفیکیټ. د سره سره چې کوم دی نو اوس پورې زموږ د فرست بیچ نه مور دین 10,000 سټوډنټس چې کوم دي الحمدلله هغه ګریجویټ شو. دا اوس زموږ بنو قابل فال 2025 یعنی کې سمستر شروعات چې کوم دي نو هغه شوي دي، رجسټریشن پورټل آن دی. څومره هم چې زموږ دا کتون کې دي هغې د بنو قابل BANOQABIL بنو قابل .org دا لینک په ګوګل کې سرچ کړئ او د دې په ذریعه باندې هغې هلته لړ شي، ځان رجسټر کولی شي. 10 تاریخ 10 اکتوبر یعنی کې 10 اکتوبر په دې کې لاست ډیټ دی، زر تر زر د هغې ځان رجسټر کی. او څنګه چې معاذ بھائی دا خبر وکړه چې دا پروګرام چې دی فلحال په ټول خیبر پختونخوا کې زموږ 20 کیمپسز دي. دغه کیمپسز الحمدلله په دې سمستر کې مونږه د هغې تعداد د 50 نه سیوا کو. د دې لپاره چې څومره هم زموږ هلکان دي، پیغلې دي، زموږ خویندې دي، زموږ وروڼه دي، هغه چې دي که هغه د وزیرستان دي که هغه د چترال دي چې هغه دې پروګرام ته ایکسس وي، په هغې کې نوهار هم زموږ وړاندې او نوهار هم د دې نوجوانانو هم بار بار مونږ سره کنټیکټ کېږي، مونږ سره رابطې کېږي. نو زمونږ الحمدلله چې څنګه معاذ بھائی ویل اوس د نوهار د نوجوانانو دپاره دا یو بهترین موقع ده چې هغوی د دې نه استفاده حاصل کړي او زر تر زره ځان په دې کې رجسټر کړي. څنګه چې زموږ دا رجسټریشن پروسس کمپلیټ شي انشاءالله زر به مونږ دی واک ان انټرویوز یا ټیسټ دپاره راغواړو او بیا به د هغې نه پس مونږ زموږ دا کوشش ته چې د 20 اکتوبر نه مونږ باقاعده په دې نوهار کې کلاسز شروع کو. نو چې څومره هم زموږ دا رونه خویندې مونږ دې وخت کې په سکرین ګوري، تاسو ته اوس د پېښور ته د راتلو ضرورت نشته. زموږ لاست سمسټر کې د دې نوهار نه به زموږ رونه خویندې پېښور ته راتلل. اوس الحمدلله د نوهار ټیم هغې تاسو له دا پروګرام په نوهار کې راوړو، زر تر زره ځان په دې کې رجسټر کې انشاءالله مزید داسې اپډیټ وي. نو د هغې لپاره تاسو زموږ دا نمبر هم نوٹ کولی شئ، زموږ چې هیلپ لاین دی هغه به تاسو فیسیلیټیټ کړي 0309 888 6788 دا نمبر تاسو ځان سره نوٹ کولی شئ. په دې باندې چې تاسو څه هم کویریز وي تاسو به هغې تپوس کولی شئ. انشاءالله موږ به د هغې د ریزالټ کولو کوشش کوو، که د کیمپس په باره کې معلومات وي،
که د کورسز په باره کې معلومات وي. کورسز په باره کې تاسو ته وایم چې په دې کې ویب ډیولپمنٹ دی، په دې کې ایپ ډیولپمنٹ دی، په دې کې ګرافیک ډیزاینینګ دی، په دې کې ویډیو ایډیټینګ دی، په دې کې ډیجیټل مارکیټینګ دی، په دې کې ای کامرس دی. دا ټول کورسز دي چې تاسو په اسانه طریقه باندې یو انټرنیشنل مارکیټ سره کنیکټ کولی شي، د تاسو د باعزته روزګار ذریعہ جوړېدی شي. او څومره هم زموږ خویندې دي بالخصوص هغوی ته زما دا درخواست دی چې په دې کرنټ سچویشن کې د هر یو ورور د هر والد صاحب دا خواهش وي چې زما لور دی، زما خور دی باعزته طریقې سره، ځکه چې ټول ګریجویټډ دي او دغه ګریجویټډ سټوډنټس چې کوم دي دا په کورونو کې کدی د خپل دغه ډیګریز نه د دغه نالج نه استفاده نه حاصلي، نو څنګه چې موږ په شروع کې ویل دا به یو ضیاع وي، د یو غټ قیمتي اساسي ضیاع به وي. نو هغې د دې کورسز په ذریعه باندې خپل یو